بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، یو سورز مخکې دغه پاړه چنار دغه طرفون ته یو شیعه کس هغه د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ګستاخی وکړه او هغه ته چې کوم دی ردی بدی ویلي، نو د هغې خلاف د هغه ځای خلکو او علماو احتجاجونه وکړه او د هغې خلاف اواز اوچت کو. زما سره د یو شیعه مسلک سره تعلق لرونکی یو ملګری دی چې د هغه نوم دی ثاقب علي او پښتون کس دی او هغه په اسلام آباد کې تعلیم حاصلی، تخصص فی الفقه چې کوم دی هغه کوي، کوم چې د شیعاګانو هغه فقه ده. نو دغه ملګري سره زما په دې باندې خبرې وشوې او د دې کس په باره کې تاسو څه وایئ، د کوم کس چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په شان کې ګستاخی کړې ده. نو هغه چې کوم خبرې کړې دي ډېرې بهتري خبرې کړې دي، تاسو راځئ د هغه خبرې واورئ، د هغې نه پس بیا ستاسو سره په آخري کې یو څو خبرې کوم. څو ورځې مخکې ضلع کرم کې ډېره یوه افسوسناکه واقعه پیښ وه. هغه داسې یوه کس د حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها توهین وکړ. نو دا یوه ډېره قابل مذمت واقعه دی. هغه ډېرو نازیبه الفاظو سره توهین وکړ او هغه نه علاوه اهل سنت برادرانو حوالې سره هم ډېر نازیبه الفاظ ادا کړو. یوه ډېره قابل مذمت واقعه دی او خوشاینه خبره دا دی چې د ضلع کرم کوم اهل سنت علما دي هغو هم د دې واقعې مذمت وکړو او چې کوم شیعه علما دي هغو هم د دې واقعې مذمت وکړ او نه صرف مذمت یې وکړ بلکې حکومت نه دا گزارش وکړ چې دا کوم یو فسادګر انسان دی دا د ونستلی شي او کیفر کردار ته پکار دی دا ورسیږي او دې ته د سزا ورکړلی شي. ټول ناول خبره خو زه غواړم چې اهل سنت برادرانو ته وکړم هغه داسې دغه شانته کوم مفسد فی الارض خلق دي چې هغه د اصحاب او د امهات المؤمنین توهین کوي، دا بالکل شیعه نمایندګان نه دي بلکې دا جاهل دي او دا مفسدین فی الارض کې رسي. دغه تشیع سره هیڅ تعلق نشته دی. تشیع کوم مراجع دي د شیعه کوم مجتهدین دي فقها دي، دغه واضحه اټل فتوا دی چې د امهات المؤمنین او اصحاب رسول او د اهل سنت نور کوم مقدسات دي د هغو توهین حرام دی او قرآن مجید هم دا حکم دی چې ته د بل مسلک د بل مذهب د بل دین مقدساتو توهین اجازت ته نشته دی، ته نشي کوی. اهل تشیع تعلیماتو کې دا خبره شامله دي چې اهل سنت مغرونه دي او د اهل سنت مقدساتو توهین حرام دی او اهل سنت دوستانو ما دا گزارش دی چې هغه داسې خلکو وجنه بیا پورا شیعه مذهب قابل یعنی الزام قرار نه کی بلکې شیعه داسې عناصرو سره تعلق نشته، تشیع داسې عناصرو سره تعلق نشته. تشیع نصاب کې دا شامل دی، د شیعه مدارسو نصاب کې دا شامل دی چې د اصحابو توهین حرام دی، د امهات المؤمنین توهین حرام دی او غنه علاوه نور اهل سنت کوم مقدسات دي دغه توهین حرام دی. د مراجع کرام فتاوا دی باندې موجود دي. دا اوس حماس کومه مسله شروع دي دی باندې د شیعه مراجع او مجتهدینو څخه فتاوا دي او باقاعدګي سره کل کری فتوا ورکړي دي چې د اهل سنت ورونو کوم حماس کې فلسطین کې کوم دی او حماس مقاومتي تنظیم پلیټ فارم طرف نه جنگيږي، دغه حمایت واجب دی، لازم دی او باقاعدګي سره دی کوي. نو دنیا پته لګیږي چې شیعه تعلیماتو کې د اصحابو توهین د امهات المؤمنین توهین کوم دی د نشته بلکې دا کوم خلق دي کله چې دا توهین کوي نو دا جاهل خلق دي چې کوم خلق دا توهین کوي او دغه مفسد فی الارض خلق دي چې کوم خلق د نورو مذهبو مقدساتو توهین کوي. عزتمند تاسو د دغه ثاقب علي شیعه ملګري دا خبرې اورېدلي، دا خبره وکړه چې په شیعه مسلک کې د امهات المؤمنین د صحابه کرامو د دغه مشرانو چې عزتي هغه حرامه ده، مونږ چې کوم دی دا جایز نه ګڼو او داسې قسمه خلک چې کوم دی دیو له سزا ورکول پکار دي، دیو انجام ته رسول چې کوم دی پکار دي او دیو چې کوم دی ټول شیعاګان بدنامول غواړي، ځکه خلک به د دغه یو شیعه د وجې نه ټول شیعاګان یادوي چې ټول داسې دي، خو دوی چې نه داسې نه ده بلکې زموږ چې کوم عقیده او نظریه ده
نو په هغې کې د امهات المؤمنین دغه رنګې د صحابه کرامو یا چې کوم دی نور داسې مشران د هغوی بېعزتي بالکل هغه حرامه ده او ناجایزه ده. موږ چې کوم دی د په حق کې نه یو. دغه خلک چې کوم دی مفسدین فی الارض په ځمکه کې فساد جوړوي، هغه شر پیدا کوي. نو دغه خبرې د دغه شیعه کس ملګري وي چې هغه تاسو په خپله اورېدلي چې دی د دې بل شي باره کې څه ویل دي. نو الله رب عزت دی زمونږ په خپل منځ کې هغه اتفاق او اتحاد پیدا کړي. الله پاک دې زمونږ ملک د شر او د فساد او د نقصان نه وساتي. او کوم خلک چې د صحابه کرامو او د امهات المؤمنین هغه بې عزتي او بې حرمتي کوي، نو الله رب عزت دې ذلیل او رسوا کړي او الله رب عزت دې هغه په خپل توره باندې ووهي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.